سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د شعبان د اخرنۍ ورځو یو خطبه ذکر کوي د رسول الله مبارک چې الله پیغمبر رااله په منبر ودره د رسول الله مبارک صحابه کرام ته د روزي متعلق خطبه ورکړه. نو دا بسونه د سعادت خبره وی چې موږ د رسول الله مبارک دا خطبه وورو چې الله پیغمبر د صحابه ته سوي. روا سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنه، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا خطبه روایت کړی دا وای خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک موږ له خطبه راکړه فی آخر یوم من شعبان، د شعبان په اخر ورځ الله پیغمبر را له موږ ته خطبه راکړه، رمضان را له د رمضان المتعلق موږ ته فرمایل یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک فيه ليلة خير من 1000 شهر. وی زما صحابه کرامو پتا سمالی و داسې میاشت رااله چې ډېر عظیم و میاشت، شهر مبارک ډېر د برکتونو میاشت. او بیا رسول الله مبارک فرمایل شهر داسې میاشت فيه ليلة بدې کې یو شپه د خیر من 1000 شهر، دا د زرو شپو نه بهتره شپه ده. دا سیمیاش پتا سولاره خو الله پیغمبر ته تعبیر کوي قد ازلکم، د میاشت تاسو داسې پټ کړی لکه سوري د لاندې چې کله مرګري پټ شي دې ته ویل کېږي ازلکم. وای دا میاشت تاسو ته دونه رانږدې شو چې دا اخرنۍ ورځ د شعبان ده او چې دا ورځ ختمیږي بس رمضان المبارک بالکل تاسو د سرونو د پاسه ده، ځکه د یو شي سوره چې په یو شي باندې پریوزي نو چې سر د پاسه ستا یو شي چې الله به سوره پریوزي. نو الله پیغمبر فرمایي قد ازلکم، دا میاشت تاسو ته ډېره رانږدې شوې ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جعل الله صيامه فریضه، الله تبارک وتعالى د دې میاشتې روزي فرض کړي دي، د رمضان المبارک دا روزي د الله پتا سو فرض کړي. وقيام ليله تطوعا، او د شپې عبادت د شپې الله ته ودرېدل دا الله پتا سو باندې نفل ګرځولې دي، ځکه تراویح دا سنت دی فرض نه دي، تراویح دا سنت دی واجب نه دي. نو چې کله سنت او مستحب نه تعبیر کوي په احادیثو کې قرآن مجید هم دا اصطلاح ده چې کوم شی فرض نه وي هغه نه تعبیر په تطوع سره کوي. الله پیغمبر فرمایي وقیام لیله تطوعا، د دغه شپې عبادت د دغه رمضان المبارک د شپې عبادت کاغه الله ته ودرېدل دي تراویح دي، او که الله جل جلاله ته جړه ده، او که الله د پاره تلاوت د قیام د دغه شپې. رسول الله مبارک فرمایي دا استاسو د پاره مستحب او استاسو د پاره دا سنت دي، هغه تاسو فرض نه دي. بیا رسول الله مبارک فرمای وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، دا داسې میاشت د دې میاشت اولنۍ حصہ دې ته موږ اولنۍ عشره وایو، دا د رحمت ده. دا دویمه عشره او دویمه حصہ د الله سورې رسول الله مبارک فرمای دا د مغفرت دی، او دا دریمه عشره او دریمه لسورې الله پیغمبر فرمای عتق من النار د جهنم نه د خلاصي دي. یعنی په اولنۍ لسو ورځو کې دونه الله ته ځان ورنږدې کړه چې د خدای رحم پتا راشي، او بیا په دې دویمو لسو ورځو کې ځان خدای ته دونه ورنږدې کړه چې خدای د دې رحم د وجه نه ستا هغه مخکني ګناهونه او تا نه چې څونه تقصیرات شوي دي د الله درته معاف کړي، او په دې آخره کې الله ته ځان دونه ورنږدې کړه چې الله جل جلاله تعالی ستا د جهنم د خلاصي اعلان او براءت درکړي چې بس ته د جهنم نه خلاصې تا دونه زه راضي کړه. رسول الله مبارک منبر تخیجی کعب ابن عجرہ رضی الله تعالی عنہ روایت کوي الله پیغمبر منبر په یو پوړی چې خپې دی وای امین، کله چې دویمه پوړی تخیجی وای امین، کله درېمه تخیجی وای لاندې را کوش صحابو ته تاسو کو الله پیغمبره د منبر ته خو تاسو خېجی دا خو تاسو معمول دی، خونن معمول خلاف کار شوه دی. الله پیغمبر فرمایل څنګه کله چې تاسو منبر ته تشریف وړو د الله پیغمبر امین موي، تاسو چې منبر ته خېجی امین نه وای. رسول الله مبارک فرمایل جبرئیل امین راغله، او جبرئیل امین ما ته وی هلاک دي شي هغه انسان چې هغه رمضان المبارک د میاش بیا عمومي وی. بیا رسول الله مبارک د شعبان په د اخر ورځ صحابه کرام ته فرمایل فاکثروا فيه 4 خصال، صحابه سلور کارونه پکې ډیر کوي، زتا سو ته هم دا سلور کارونه پکې ډیر کوي د الله پیغمبر فرمایلی دي. الله پیغمبر فرمایل فاکثروا فيه 4 خصال، سلور کارونه پکې ډیر کوي. بیا الله پیغمبر فرمای خصلتین ترزون بهما ربکم، دو کارونه داسې دي په دې به خدای راضي کوي، دو کارونه داسې دي چې په دې به خدای راضي کوي. او بیا فرمایل الله پیغمبر وخصلتین لا غنى بكم عنهما، او دو کارونه داسې دي چې دا دو کارونه تاسو د پاره خلاصې نشته دا به خامخا کوي، تاسو د ژوند مقصد دا د تاسو بدا کوي، خو په دې دوه کارونو به خدای راضي کوي. وی الله پیغمبر د دې سلورو کارونو تشریح صحابه کرامو ته وکړه. الله پیغمبر فرمایي فاما الخصلتان اللتان،
هر چې هغه دوه کارونه دي ترزون بهما ربکم چې تاسو په خدای راضي کوئ شهادت الله اله الا الله ودا د کلمې گواهی ده په دې میاشت کې به ذکر کوئ ذکر شراح لیکلي دي شهادت الله اله الا الله نه مراد د الله پیغمبر مقصد دا دی چې په دې میاشت کې به خدای یادوي الله له ذکر کوئ قرآن مجید کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا خدای ته ذکر کوي الله به ډېر یادوي حضرت زکریا علیه السلام الله ته دعا وکړه کریم الله یو شل کال عمر مې ده او دوکم سل کال عمر مې ده بیبي ده بچی مو نشته او زه چې کمرې ته ورالم حضرت مریم علیه السلام ته میوه میلاوي شوي دي به موسمه نو په ما دا موسم د بچو تیر د خدای مال به موسم دا میوه نشه را کول چې مریم لدی به موسم میوه ورکول په دې دعا کې لا ناس د په دغه محراب کې فرشته ورته رااله بشارت ولا ورکوي الله تعالی و بچی در کومه دا غنوم به یحیی اسمه یحیی او بیا ورته سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین دا به سرداری دی به واده نه کوي دی به د نیکانو نه وي یعنی داسې بچی به در کوم چې سترګې بدله په یخې کوم حضرت زکریا علیه السلام الله تعالی عرض وکوي کریم الله ما ته بسنګ پته لګي چې دا ورځ زما د بچی د کېدو دي ځکه پلار ته چې مخکې نه پته ولګي چې زما بچی به کېږي یا مور ته پته ولګي چې زه د امید یم ډېره زیاته خوشحالي وي دا ډېره خوشحالي وي چې بچی نه وي او بیا ورته پته ولګي بچی کېږي وي چې مخکې نه راته پته ولګي چې زه خوشحاله شم چې اوس مې بچی پیدا کېږي یو سل او شل کال عمر او بیا بچي دا به ډېره د خوشحالۍ خبرې وي الله جل جلاله حضرت زکریا علیه السلام ته فرمایل چې ستا علامه به دا وي چې 3 ورځې به ته چا سره خبرې نشي کولی الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا 3 ورځې به خلکو سره خبرې نشي کولی صرف په اشاره به ته خلکو سره خبرې کوي دا ورځې چې پتا رالی پوه شه چې مالا الله بچی راکړي اوس د بچي وخت شو خو بیا الله ورته فرمایي وسبح ته به د الله تسبیح بیانوي بالعشی والابکار سبا بیگا بګوره ته زما ذکر کوي دا نه ذکر د زړه سره تعلق ساتي ته په ژبه خبرې نشي کوله په ژبه به ته خبرې نشي کوله خو ته زما ذکر کوي ما به یادوي ذکر د الله تعالی مقصود دی بیا دلته مفسرینو لیکلي دي چې 3 ورځې به الله سره خبرې نه کوي 3 ورځې به ستا روژې ځکه هغه وخت کې به چې د چا روژه وه خبرې به نه کولې یا دا ده چې ته به حقیقت کې خبرې نشي کولی خو خلک به پتا دا ګمان کوي چې د حضرت زکریا علیه السلام روژه ده نو ته به ما ډېر یادې ځکه کله چې د روژې نه بیا به خدای یادې الله به ذکر کوي نو الله پیغمبر فرمایي زما صحابو 2 کارونه به ډېر زیات کوئ او په دې 2 کارونو به خدای راضي کوئ یو کار په هغې کې د الله ذکر دی او په ذکر کې شهادت الله اله الا الله تاسو بشهادت الله اله الا الله وایي ذکر رسول الله مبارک فرمایلی افضل الذکر لا اله الا الله په ذکرونو کې د ټولو نه بهترین ذکر دا د لا اله الا الله ذکر دی حضرت موسی علیه السلام واقعات تاسو اوریدلی وی کریم داسې کلمات راته وښیه چې زه په تا یادوم او تا ته در نږدې شم الله جل جلاله ورته فرمایل موسی لا اله الا الله وایه موسی علیه السلام عرض وکړه رب دا ټول دنیا وایي مالا داسې مخصوص کلمات راکړه چې زه په تا یادوم او تا ته دا ټول دنیا وایي لا اله الا الله خو ډېر معروف ذکر دی الله جل جلاله ورته فرمایل کدا ازمکه او اسمانونه و ما فيها چې په دې ازمکه او اسمانونو کې څه دي دا په میزان د تله په یوې چابړې کې کېښودلی شي او بل طرف ته لا اله الا الله کېښودلی شي نو دا کلمه په دې ټولې دنیا او ما فيها مالې درنه ده دا ما ته ډېره محبوبه ده نو الله پیغمبر فرمایي چې 2 کارونه رمضان کې دا خصوصي طور باندې کوئ په دې به الله راضي کوئ اما الخصلتان اللتان هغه 2 کارونه چې خدای په راضي کوئ ترزون بهما ربکم چې تاسو په خپل رب راضي کوئ نو یو کار په هغې کې شهادت الله اله الا الله د خدای ذکر دی او دویم صحابه کرامو ته رسول الله مبارک فرمایي وتستغفرونه د خدای نه بخښنه غواړئ تاسو به په دې میاشت کې الله نه بخښنه غواړئ په الله به ځان بخښئ توبه به وباسئ استغفار به کوئ زه به ستا د امت له 2 وجو نه عذاب نه ورکوم یوه وجه هغه به دا وي الله پیغمبر چې تر څو پورې ستا ذات او تر څو پورې ستا شخصیت دا موجود وي نو ستا په امت به عذاب نه راځي یعنی تر څو پورې چې ته په دنیا وي نو ستا د امت له به زه عذاب نه ورکوم او دا به صرف ستا د شرافت د وجې نه او ستا د عزت د وجې نه چې زما محبوب پیغمبر په دې امت کې موجود د څنګه په عذاب راولم او دویم به دوی له هغه وخت کې زه عذاب نه ورکوم چې وهم یستغفرون کله دوی استغفار او بخښنه کوي نو بیا به زه عذاب نه ورکوم نو قوم چې استغفار او بخښنه کوي په هغه قوم د خدای عذاب ناراضي نو رسول الله مبارک فرمایي و استغفرونه تاسو به د خدای نه بخښنه غواړئ حسن بصری رحمه الله له یو کس راله دا ډېر لوی محدث او تابعي یو کس ولراله ورته وی جی مالی پریشانی ده
وی استغفار وایا. بل کس ولراله وی بچی مې نشته وی استغفار وایا. بل کس ولراله وی زما کورنی مسائل دي، کور مسائل مې دي، مشکلات دي، وی استغفار وایا. بل کس ولراله بل څه عذر ورته که بیمار یم دا تکلیف مې دی، بل څه مشکل ورته پیش کوي استغفار وایا. چې څوک د کوم مقصد د پاره راځي حسن بصری ورته وی استغفار وایا. طلبه ډیر شیطانی د طالب العلم راله د طلبه ته وی زموږ د استاد له جوړې نور سره ناراضي چې څوک راشي ورته وی چې دا مشکل مې دی وی استغفار وایا. طالبان ولراله وی حضرت بل څه وظیفه تاسو سره نشته چې څوک راشي تاسو ورته وی چې استغفار وایا، تاسو ورته وی چې استغفار وایا، بل څه وظیفه نشته ده. نو حسن بصری رحم الله فرمایل چې قران مجید کې الله تبارک وتعالى و شیزونه ذکر کړی دي او په هغه وو مقاماتو کې الله فرمایي تاسو استغفار وایي تاسو دا و حاجات به پوره کیږي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. که ګناګاری او راغله یو عالم ته وایي چې مال وظیفه را کزه ګناګار یم ګناهونه را نه کیږي استغفار وایي الله به تاسو بخي. او کته وای چې قحط سالی دا یا زما چې کوم د مالی پریشانی دا نو یرسل السماء علیکم مدرارا الله وای تاسو استغفار وای خدای په تاسو بارانونو کینو. مقصد د بارانونو رزق وافر کول او رزق ډیرول دي. نو که چاته مالی پریشانی وي استغفار دی وای. ويمددکم باموال او الله تبارک وتعالى وای که څوک استغفار وای مال ولا ورکوم. که سړی وای ما سره مال نشته مالی پریشانی د استغفار وای خدای به مال درکړي. وبنینا او که څوک وای زما بچی نشته نو الله وای په استغفار بچی عمر کومه. نو زما استغفار کوي تاسو له بچی درکم نو هغه د استغفار کې خدای به ولا بچی ور. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او الله وای په دې استغفار به تاسو له باغات درکم. که سړی طریقې غواړي نو استغفار دی کوي او په دې به تاسو له نهرونه درکم. او بیا الله جل جلاله فرمایي مالکم لا ترجون لله وقارا. د الله نه ما سوا د بل چا نه عزت مغواړي. مطلب دا دی چې یو سړی وایي چې زه بې عزته کېږم یا زما د خلک عزت کوي استغفار وایه الله تبارک وتعالی به دل عزت درکړي. نو د وو بیماریانو دپاره یو استغفار باری تعالی ذکر کړی دی. ماله چې څوک راشي زه د هر علاج دپاره ولا دا ورکوم ځکه ما ته دا وو مسلې راځي. نو څوک عزت غواړي، څوک مال غواړي، څوک بچي غواړي، څوک پریشان دي د رزق د لاسه نو وی زه ورته دغه استغفار خمه څوک وي ګناهونه کوم وي دا و بیماریان الله ذکر کړي. نو الله تبارک وتعالى په دې استغفار ډیر څور کوي. د شعبان په اخر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرګورو ته وي چې دا د دوه کارونه ترزون بهما ربکم چې خدای په راضي کوي. نو هغه دوه کارونه د دې چې ذکر بکوي په رمضان کې تسبیح براله خدای به یادوي. ويستغفرونه او تاسو به د الله تبارک وتعالى بخنه د الله نه بخنه غواړي الله په الله بزان بخي. ځکه حالت په منبر درته دعا کړي دا چې په دې میاشت کې دی په خدای ځان ونه بخنو خدای دې هلاک کا تاسو کول په دې میاشت کې چې تا په خدای ځان نه دی بخل نو په دې ورځ باندې په خدای ځان بخي. بیا رسول الله مبارک و فرمایل واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما. هغه دوه خصلتونه چې دا غین خلاصې نشته تاسو د پاره نو الله پیغمبر فرمای هغه دادی فتسالون الله الجنه وتعوذون من النار. د خدای نه جنت غواړي او د خدای نه د اور نه پناه غواړي. دا دوه شوزونه د خدای غواړي الله جنت راکړي او د جهنم نه پناه را نصیب کړي. په ساده پښتو کې وای ساده الفاظو کې وای ضروري نه ده چې په عربی کې وای په پښتو کې وای ساده الفاظو کې وای خدای ما ته جنت راکړي او ما د جهنم نه بچ کړي او په جنت کې الله ما ته جنت الفردوس را نصیب کړي. جنت کې یو جنت الفردوس الله ما ته د اعلی جنت بغواړي. رسول الله مبارک و فرمایل صحابه ته د خدای نه جنت غواړي او د الله نه په جنت کې جنت الفردوس غواړي. دا په جنت کې اعلی ترین د ټولو نه ارفع بالا جنت دی. نو دا دوه کارونه الله پیغمبر فرمایي د دې دوه کارونو باندې لا غنا بكم ستاسو خلاصې نشته دی ځکه یا به جنت ته ځي او یا به جهنم ته دریم ځای مو نشته. نو چې جنت او جهنم ته ځي نو خامخا چې د دوه ځایونو کې یو ځای ته ورتګ دی نو بهترین ځای د خدای نه غواړي الله موږ ته جنت را نصیب کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان المعظم په آخر ورځ صحابه کرامو ته خطبه وا چې سبا رمضان المبارک را روان دي. وړاندې دوه حدیث د رسول الله مبارک پېښ کوم. الله پیغمبر فإن فی السحور برکات. الله پیغمبر فرمایي تاسو پښمنه کوي ځکه په پښمنی کې برکت دی. بعض خلک پښمنه کوي بالمازه. بالمازه دا مطلب دا بالمازه په دوه قسمه یو هغه بالمازه د چې د په جنابت کې دی او د پښمنی تکینی دا جایز ده شرعاً دا جایز ده. خدا خلاف اولا کار دی او د برکت نه ځان محروم کول دي د دې رزق د نورانیت نه ځان محروم کول دي د الله د رحمت نه ځان محروم کول دي
نو دا جایز ده که په داسې حال کې څوک پښمنۍ وکړي روژه یې کېږي رسول الله مبارک کړې ده او دا یو معرکة الارام مسله وه او دا بیا د شام نه چې کوم د مدینې ته په دې پسې خصوصي قاصد راغلی و حضرت ابو هریره په دې مسله کې لږ خطا شوی امیر المؤمنین فی الحدیث نو دا جایز دی چې یو سړی په حالات د جنابت کې د غسل وخت ورته میلاو نشي خو د برکته به محروم شي الله پیغمبر فرمایي تصحروا فإن فی السحور برکة پښمنۍ کوئ په دې کې برکت دی دویمه بالماضي دا ده چې پښمنۍ وکړي بیا وده شي منزله ناراضي فرض موز نه کوي دا روزه نیول فرض دي خو دا موز خو د روزې نه لوی فرض دی کنه د موز فضیلت خو د روزې نه سوا دی ته خو پاسې دی پښمنۍ دی وکړو د روزه خو دی ونیوله خو فرض موز دی پرېښودو نو چې روزه نیسي فرض موز به کوي چې پښمنۍ وکړي بیا راشه جومات ته فرض موز وکړه بیا در سره غونډه ورځ ده روزه کې چې د ورځې وده کېږي هم عبادت دی روزه کې چې د ورځې وده کېږي هم عبادت دی او روزه کې چې د ورځې کار کوي هم عبادت دی او په روزه کې چې د ورځې عبادت کوي که دا نوافل دي په فرایضو برابر دي روزه خو ډېر عجیبه شان او شوکت لري نو په روزه کې د ورځې ستا دپاره چې خوب هم عبادت دی نو بیا موز ولې پرېږدي الله د خوب عبادت کړي ته فرض عبادت پریدي نو چې فرض عبادت پسې پریدي نو بیا به هم د انواراتو نه محروم کیږي بیا د روزي هغه فضایل هغه انوارات هغه بخشش به ته نصیب کیږي دویم الله پیغمبر فرمای ان للصائم عند فطره دعوه الله پیغمبر فرمای روزه ادارت کیږي نه نو په وخت د روزه ماته کې الله نه دعا غواړي ناس به سلور 15 منټه و اته او 10 منټه هر سړی په درستخان کېنی او که څوک نه کېنی نو ځان فارغ اول پکاري په درستخان کېنی خدای نه دعا کوي ځان د پاره خپل بچو د پاره خپل رشتہ داران اهل عیالو د پاره خصوصا د خپل مور خپل د پاره ژوند دي وفات شوی دي دا غوي د پاره دعاګانې غواړي ما د پاره پکې دعا غواړي زب تاسو د پاره دعاګانې غواړم دا بسونه خون کوي چې ته نه خبر ز تعالی دعا کوم زنه خبر تماله دعا کوي په درستخان بل څوک دی هغه تانه نه خبر هغه تعالی دعا یو ته دا غنه نه خبر تا غله دعا کوي هغه ستا په حالم خبردار نه چې ما ته دعا کوي نو په دې وخت کې یو بل ته دعاګانې کوي امت مسلمه ته دعاګانې کوي خپل ملک پاکستان ته دعاګانې کوي خپل متعلقین ته دعاګانې کوي خپل دشمنانو ته دعاګانې کوي چاته مو اړه بد دی هغه ته دعاګانې کوي وړاندې جمعه به ان شاء الله بیا په دې باندې تفصیل کوو الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین